चेयरमैन अरशद खान په سټیج باندې موجود د قومي وطن پارټۍ د ضلعي وایس چیرمین پیر رحمان الله صاحب، د حلقې چیرمین جاوید حسین خان، د یونین کونسل هریچند عہدیداران، د حلقې عہدیداران، د ویلیج کونسلو مشرانو او د ارچند یونین کونسل د مختلفو علاقو نه راغلي د پارټۍ مشرانو، عزتمندو، السلام علیکم. ټولو کې اول خو زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې په دې لنډ تنګ وخت کې تاسو راغلی او په دې میټینګ کې شریک شوئ. دې نه مخکې چې زه د دې میټینګ ایجنډې ته راشم، د تېر شپږ اتیا ورځو کې موږ نه دوه ډېر ښه مشران چې ډېر نظریاتي کارکنانو، د ښه سوچ خلک، ډېر سیاسي خلک، هغوی وفات شوي دي. که زه د هغې دواړو ذکر ونه کړم زما خیال دا به زیاتې وي. خانګل لالا ډېر نظریاتي ملګری و، ډېر ښه وخت یې موږ سره تېر کړی او همیشه ثابت قدم پاتې شوی او په هره موقع کې د پارټۍ لپاره خپل جدوجهد یې کړی، د پارټۍ پیغام یې هر ځای ته رسولی. دغه شانتې نثار ناظم صاحب په دې شپږ اتیا کاله کې پارټۍ کې داسې ځان له یو ځای جوړ کړی چې ټول ملګري پرې نن خفه دي. بعضې یو نیم کس چې وفات شي نو په هغې یو کور ته غم وي، خو بعضې کسان داسې وي چې هغه د ټولې علاقې غم وي، هغه د ټولې پارټۍ غم وي. خانګل لالا او نثار ناظم صاحب د هغوی جدوجهد ته مونږ سلام پیش کوو، د هغوی د پارټۍ لپاره خدمات ته سلام پیش کوو او دا عهد ورسره کوو چې هغوی د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو د قافلې ملګري وو، د هغه مشر یې مخکې بوتلو. مونږ ټوله مو سره دا عهد کوو چې د هغوی په دې لارې به ځو او مخکې به دا مشن بوځو. ما ته په دې موقع باندې د خانګل لالا یو خبر را یاد شو. زه چې اوس دلته کې سټیج باندې ناست وم نو داود ورور را سره خپل زوی مشال میلاو کړو. دلته زه جبار خان هم چې وګورم، دا خبره خانګل لالا ما ته یاد دي چې تقریبا یو کال مخکې زموږ یو میټینګ و او په هغې کې دا کړې وه چې یاره پکار چې موږ خپل کشران راولو او کښېنوو چې هغوی پارټۍ مشرانو سره میلاو کړو او دا یو سلسله شروع کړو. نن چې زه دوی دلته کې دا ووینم، دا ما لپاره ډېر د خوشحالۍ او د دغه خبره ده چې دا ځوانان چې دي دا دلته کې موږ سره موجود دي. یو اتفاقاً یو بل دغه خبره هم ده، تېر کال چې مونږ د برسۍ میټینګ کو نو په 2 فروری باندې کړو، نن هم 2 فروری ده. دا د با وختي پیډ مې راواخیسته د تېر کال میټینګ والا هغه پکې راغی او چې هغه ما وکتل نو همدغه تاریخ باندې نن دلته کې دا میټینګ مې ټوله کړې. زما طالبان هغه میټینګ د پیر صاحب په ځای کې عزتمندو
نننې بنیادي مقصد دلته کې راغونډېدو د شهید وطن حیات محمد خان شیرپا شپږ څلوېښتمه کلیزه ده. شهید وطن حیات محمد خان شیرپا کردار، د هغوی خدمات او د هغوی قرباني د هېڅ چا نه پټه نه ده. ما نه مخکې انور خان بابو صاحب هم پې ډېر ښه رڼا واچوله. داسې ډېر اړخونه دي چې هغه مونږ ته هم پوره هغه شانتې پته نه وي، خو په ډېر لږ وخت په سیاست کې هغه یو داسې بدلون راوستلو چې د هغه وخت کوم چې یو دغه جوړ شوی چې یاره بس دا یو څو خلک صرف په سیاست کې تاجیز کوي، هغه مکمل د هغې وخت هغه سیاست هغه هغه بدل کو او دا یې وویل چې نه، د هر چا ووټ چې دی د هغې خپل حیثیت دی او د خان او د غریب ووټ چې دی یو برابر دی. او دغه هغه سیاسي شعور را بیدار کول په پښتنو کې زما خیال دغه ټولو کې دوې کارنامه وه چې هغه وخت سره موږ لپاره وکړه. یا د هغې د شهادت نه پس ته که زه دا ووایم چې په ټولې خیبر پښتونخوا کې عموماً خو خصوصاً په شمالي اشنغر کې یا تنګي تحصیل کې که دلته کې لږه ډېره ترقي ښکاري نو دا د جناب افتا احمد خان شیرپا کردار دی، د هغوی خدمت. که مونږ روډ وینو، که مونږ بجلي وینو، که مونږ سکول وینو، که مونږ هسپتال وینو، د هغې دلته کې را رسول چې دی دا د هغوی یو کارنامه وه. دلته مشران ناست دي. نن نه 40 کاله مخکې د دې علاقې یو بل شانتې صورتحال و. نن چې دا څه مونږ وینو دا دې کې د ملي رهبر ډېر لوی یو کردار ادا کړی دی. د دې ضرورت دی چې مونږ خپل کشران خپل نور خلک په دې خبرې باندې پوه کړو. او زما خیال دا خبر رسول پر دی هرې پارټۍ کې قسماني، ځکه چې ملي رهبر داسې کار کړی چې هغه دې ته نه دي کتلی چې یاره دا کس ما سره په پارټۍ کې دی نو دا کار به کومه، دا کس ما سره پارټۍ کې نه دی. هغه اجتماعي کار کړی دی او په هغې کې د هر چا ته فایده رسېدلې ده. پرون نابله ورځ دقیقې زموږ پروګرام و، هلته کې یو خبره وشوه چې یاره دا اوس چې کوم ممبران صاحبان دي نو د یو ترقیاتي کار او په بل ترقیاتي کار باندې وایي چې یاره که جنډه به خېجې نه درته دا کومه، هسې درته داسې دغه نه کومه. ما هلته کې دا ویلي وو، دلته هم دا خبره کومه چې دغې ممبرانو صاحبانو نه هم دا تپوس وکړو چې ستاسو د کور مخامخ دا روډونه چا جوړ کړي دي، ستاسو په کلي کې دا سکولونه چا جوړ کړي دي، ستاسو علاقې ته دا بجلي چا را رسولې ده. زما خیال هغه هم درته همدغه وایي چې یاره دا ملي رهبر جناب افتا احمد خان شیرپا کړی.